ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اقرأ في القرآن international دا سکول دې مدرسه ده او تربیت ګاه ده دا الله تعالی فضل دی الله تعالی هر زمانه کې د باندې کسانو ذهن کې خیر خبرې واچي دغه کارونو لپاره شیطانانم خپل مرغو ته وحي کوي چې دا وکړه او رواني ورته کوي او فرشتې خو خلکو ته زړونو کې ښې خبرې کوي دا د قدرت یو نظام دی او صلی الله تعالی ډایرکټ څه کسان راځي خپل نگرانی کې ایت وحی کوي او د انبیاء کرام نه خو هغه سلسله اوس ختمه ده اوس بل نبی نه راځي الله تعالی هر دور کې مجددین پیدا کوي د دین تجدید لپاره د دین احیا لپاره مثال په تور تیر شوي سړی دی حضرت مولا الیاس رحمت الله علیه زړه یو خبره الله راواچوله او دا تبلیغ په نوم باندې یو کار شروع ټوله دنیا کې یو انقلاب راوست زموږ په دې ملک کې تعلیم یو داسې شی دی چې دا زموږ د ټولو دنیا ضرورت دی د هر چا ضرورت دی په دنیا کې داسې ملک کلی علاقه نشته چېرته تعلیم سلسله نه وي څه زمانه مخکې ماشومانو به سبق نه وي او دغسې به لوی شو اوس هم بعضې بدقسمته داسې وي چې دغسې لویېږي خو زموږ د ملک باندې الله دا فضل کړی دی چې دې کې د مدرسو جال دی د حفظ او د دین د علم او تبلیغ خو خود عام دی په دې کې زموږ علماو همیشه نه خدمت کړی دی د مسلمانانو د بچو د تربیت د خاص کر دیني حوالې سره ورسره دې ټولو خلکو والدینو محسوس کړو علماو محسوس کړو چې زموږ بچي کوم ادارو کې سبقونه وایي نو هغې کې سایډ افیکټ دی خطرناک عقیدې ته هم نقصان رسي لګیا دی او ډېر نقصان چې کوم ته رسي نو اخلاقي نقصان دی زه په تفصیلاتو کې نه ځم نه د هغې ټایم شته خو مجموعي لحاظ سره عصري ادارې څومره چې دي سکول نه والې تر یونیورسټۍ پورې د عقیدې تحفظ نشته چې عقیده د اسلامي باقي او محفوظه پاتې شي نمبر دو د اعمالو تحفظ نشته چې د اعمال د محفوظ پاتې شي مثال په طور په اعمالو کې غټ عمل چې دی هغه مزد دی نو د دې څه داسې خیال نه ساتل کېږي نمبر 3 هغه اخلاق دي اخلاقی لحاظ سره نقصان روان دي او د هغې درې واړه نقصانات چې دي هغه ولې دي نو هغه د ابتدان یو ذهن داسې روان دی چې
چې موږ هر چیز کې د یورپ نقل کوو، د امریکې د انګلینډ د هغې چې کوم سیاسي نظام دی موږ هم دی، تعلیمي نظام دی موږ هم دی، که مخلوط دی د هغې موږ هم مخلوط کوو. موږ دلته خپل میډیکل کالج داسې نشو جوړی چې باغوي دی چې اونلی فار بوایز. بس دلته که اوس ما اعلان وکړو زه یو میډیکل کالج جوړم اونلی فار بوایز، ډایرکټ به ما ته امریکایان ټلیفون راشي چې دا به ته څنګه کوې، دا به مخلوط جوړی. نو څه زمونږ ذهن خراب دی او څه په موږ باندې داسې خلک مسلط دي د هغې په تقلید کې موږ د هغې نقل کوو. نو ټیک دی ډاکټر جوړېږي، انجینر جوړېږي، لیکن د هغې نور ډېر زیات نقصانات دي چې چا عقیده خرابوي، چا اخلاق خرابوي او چا عمل خرابوي. عمل یوازې بدعملۍ ته نه وي، هدایت ساتي. مونږ عمل د یوازې بدعملۍ نوم نه دی بلکې د بې عملۍ نوم دی چې زه موږ نه کوم. زه خو ګورم ډېر خلک دي چې ډیوټۍ ته راشي ناوخته کلینیک نه څه نه جومات ته نه راځي. ای ذهن کې دی زه یو ډېر ښه خدمت کوم او ما ته دا اوس عذر دی، ما ته اوس ګرانه ده، جومات ته نه شم راتلی، بس کور کې لمونځ وکړم او سهار لمونځ کې بیا لاړ شي. د هغې اصل وجه دغه ده چې دا ولې کېږي چې مونږ ذهن کې دا دی چې زه خو ډاکټر جوړېږم بس، انجینر یم بس. اوس لمونځ او نور اخلاق او اعمال او عقیده دا خو دومره اهمیت نه لري. زموږ تاسو ګورئ په عصري علومو کې عقیدې ضرورت نشته، د تقوا ضرورت هم نشته، د لمونځ ضرورت هم نشته چې ته به لمونځ کوې او عقیدې ویسې بیا به ته ډاکټر شې. نه، هندو هم جوړېږي، سیخ هم عیسایي هم جوړېږي. خو خبره زموږ د مسلمانانو هغه سره کې چې زموږ مسلمان ډاکټر یا انجینیر یا څه جوړېږي خو چې دی ورسره صحیح مسلمان وي، د ده عقیده هم خرابه نه شي، مضبوطه شي او دې عمل هم د ده برقرار پاتې شي او اخلاق د یو نمونه وي. اوس ته یو مثال درکړم. زموږ دې ټایم کې یو ډېر لوی سکالر عالم د دنیا کې منلی شوی شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب، دې جج هم اوس مدافع شریف کورټ. یو ځل چېرته ګاډي کې روان شوی دی، سرکاري ګاډو دې جنډې منډې کوزې کړي دي او کس یې واپس کړی دی. نو غلطۍ نه کې په غلط رنګ سایډ باندې لاړو، ټریفک والا وبې درلود، ده ورته یې پوه نه شم غلطي شو. نو هغه ورته بد ارادې وایي، ده ورته بیا وایي چې یاره غلطي شو پوه نه شم، هغه ورته بیا بد ارادې وایي او د هغې نه پرچه کټ کړو. په دې کې هېچا وپېژانده، په منډه منډه ټریفک باندې ته چې دا څوک دی څوک دی، وایي دا فیلډ شریف کورټ جج دی. بس هغه ناوخته شو، پولیس والا باندې واقعیانو باندې شو. ورته نه تا خو ستا ډیوټي وه، زه پران سایډ راغلم، ستا حق دی پرچه کټ کړه. هغوی دا څنګه کېږي چې نه پرچه به کټ کړې، دا ستا ډیوټي ده. خو ته چې دا خپله ډیوټي کوې نو تا ته دا بد اخلاقي نه وه پکار. په خبره پوه شې، تا خو بېشکه خپله ډیوټي صحیح کوله، خو ستا دا رویه چې کومه وه دا اخلاقي نه وه، دا تا ته نو پکار. زما په مطلب ورسېږي چې زه په هر سیټ چې ناست یم خو زه دې بااخلاقه یم، مخکې دې اخلاق وي. اوس دا د ټریفک په اړه قصور هم نه دی، د کوم ځای سبق ویلی ده ته چا تربیت ورکړی. زه د مدرسو والا سر نه وینم، خو زموږ تعلیم او تربیت دې داسې چې هلته کې سټوډنټ کې ادب هم دي، عقیده هم صحیح وي، اخلاق هم صحیح وي او اعمال هم صحیح وي او معاشره کې هېڅ چاته تکلیف نه وي.
هغې وجه دا ده چې هغې کې د تربیت یو ماحول نه شوي دا اوس خدای یو ډېر غټ فضل وکړو چې علماو او نیکانو خلکو داسې د تعلیم ادارې ته لاس واچوي یقینا څوک پر لور لېږي څوک پر زوی لېږي خو هغوی مطمئن نه دي زه اوس تاسو ته ډېټیل کې نه شم دی دا ډېرې ګټې غواړي چې یونیورسټۍ ته دننه د نشې شیدونه څنګه ورسېدل او یونیورسټۍ کې دننه هلک څنګه نشې کېږي څنګه خرابېږي نو والدین پریشان مور پلار پریشان دا خدای یو فضل وکړو چې عصري علومو کې داسې خلکو لاس واچول ځکه پرایویټ سکولونه خو زه ډېر ګرځېدلی مې بهر اخوا دا ټول ګورو ډېر آزاد ماحول دی د مخلوق د تعلیم نو مسلمان سړی دینداره سړی دا نه غواړي زما زوی یا زما لور دی دې ماحول ته لاړ شي الله تعالی فضل وکړو د علماو او نیکانو خلکو ذهن کې دا خبره واچوله او هغوی دې فیلډ ته راوړی او دې عصري علومو سره هماغه علوم دي هماغه انګریزي به ښایي هماغه فزیکس ساینس کیمسټري به ښایي ورسره تربیت داسې ورکوي هغه د حفظ په شکل کې وي هغه تجوید په شکل کې وي هغه د اخلاقو تربیت په شکل کې وي هغه د مونځ پابندۍ په شکل کې وي خو چې د دې نه فارغېږي نو دا یو ګارانټي به دا درکوي چې دوی انشاءالله عقیده به نه خرابېږي ځکه دا ډېره لویه اهمیت ده چې په یونیورسټو کې عقیده څنګه خرابېږي یو مثال تاسو ته درکوم د جمعې فرض پرچه وي یو نیم ورځې پرچه ختمېږي تاسو ماته د جمعې د مفت رعایت یو نظاره نه ورکوي د اوس پټن کې پرچه وي داسې تاسو ته مثال درکوم د یو ګارانټي خو زما په نس ده چې انشاءالله دې به عقیده نه خرابېږي دویمه ګارانټي ما ته چې کوم ښکار یا دا ده چې دې به انشاءالله د خپل د اسلام موټه موټه علم نه دی د طبیعیان سره د موټه موټه علم وایي مونځ شو دس شو ځکه یونیورسټۍ نه فارغ دی تیمم چل نه ورځي استنجا چل نه ورځي د جنازې د مونځ دا په تاسو بهر راشي اینه تپوس وکړئ چې د هغې بچي کوم ماحول کې لویېږي څومره دې سخت ضرورت دی خو تاسو مې چې الله هر دور کې انتظام کوي خدای پاک ورته دا جدید ټکنالوژي روغ کړه نو ناس دلته او قرآن تجوید او حفظ هغه په انګلینډ کې پڑھاېږي خدای دې څنګه یو چلېږي خو کوم فایده استفاده اخذ چې یو بل نه مخامخ کېږي هغې کومه فایده مې دا په دې نورو سیزونو کې نه ده خو زه څه ناڅه کمې او پوره شي نو د عقیدې تحفظ داسې د موټو موټه علم تحفظ او کوم بل څه شي دی د دې نورو اعمالو پابندي نو چې دې ادارې نه روزي عقیده به سمه وي انشاءالله موټه موټه علم ورسره او کم از کم زما په خیال دی به 15 وختونه ګزاري حضرت عمر رضی الله عنه چې موږ نه کې اسلام کې څه نشته مونږ ته دا ډېر افسوس راځي چې زما په اهم شي باندې یو کس ناست دی هغه دا څه چې مونځ نه کوي چې مونځ ورځي نه ده سره او نه د مونځ ورسره اهمیت شته چې په یو ملک کې د جمعې په ورځ د جمعې په ټایم کې پرچه کېږي نو تاسو ماته د مونځ څخه اهمیت پاتې شو د مونځ په ټایم او چوټي خو ځان ته خبره چې ځان اتوار چوټي به کې جمعه په هغې سره مونځ چیو او د جمعې په ټایم کې دا خو مثلا تاسو باب اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله دا خو قرآن کې چې کله اذان وشو علماء مفسرین وایي چې مراد اذان اول دی چې دا وشو نو بس بیا هر څه پرې راځي او دا باندې د اخلاق نو موږ ته تعلیم سره چې ضرورت دی نو هغه
عقیدې تحفظ دی موږ ته چې تعلیم سره ضرورت دی د هغه اعمالو تحفظ او د هغې واړه احکامات یو څو او موږ ته چې کوم ضرورت دی هغه اخلاق زه به تاسو ته یو مثال درکړم یو کس دی اعلی ډګري اخیستې ده ډاکټر دی ښه محنت یې کړی ښه قابل دی او ښه په فن کې ماهر دی مریض راغو او څو قسم واغېست و دم په خوشحالۍ کې سوال کړو او بیا چې مریض سره خبرې کوي بس بله دا سړی چې باروزي دې به تو سره ته څه په تجارت ورکړي دا به سړي بچي دي هغه ډګري اخیستې هغه تعلیم کړی دی هغه دومره قابل دی هغه دومره خو څه دي یوې خبرې سره د ده خپله شخصیت ټول لاړ او ورته صفر تجارت ورکړ د نبي علیه الصلاة والسلام لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك که ته خویونه نازلنه پرېنه سخت طبیعت او خبرې داسې دغه لانفضوا من حولك دا ټول به ستا نه تښتېدلي وو دا تاسو ته باید مثال درکړو دا خلاقیت یو ډېر وسیع هغه دی نو موږ ته دا ضرورت دی چې د دې تعلیم سره سره تربیت وشي او دا تربیت چې کوم قرآن حدیث ورکوي دا د دنیا په یو مذهب کې او یو اداره کې نشته زموږ د قرآن ابتدا الحمدلله رب العالمین د رب په مفهوم او په معنی کې درې خبرې پکې دي یو سیس ته وجود ورکول دي نمبر 2 بیا چې هغه بقا لپاره چې دې وخت باقي وي هغې ته انتظام کول دي او درېم ورو هغه یو کمال ته رسول دي دا ډېر اوږد دغه دی خو تاسو ته زه مختصر دی الله یو شی پیدا کړي بیا د بقا انتظام کوي او بیا ورو تدریجا یو مکمل ته رسېږي دا درې واړه خبرې د رب په مفهوم کې چې شاملې دي او دا الله تعالی کوي خو په دې کې تاسو وګورئ په دې کې مور پلار هم استعمالېږي په دې کې استادان هم استعمالېږي او په دې کې معاشرې تقریبا ډېر خلک په دې کې استعمالېږي مور پلار ته الله بچي ورکړي الله هغه بچي جوړ کړي بیا ورته الهام کوي بیا څنګه روان شي مور پلار یې خیال ساتي بیا د تعلیم او تربیت زمانه راشي دا مونږ وایو که نه رب ارحمهما رب څوک د تربیت کې رب دی ارحمهما په دې دواړو باندې رحم وکړي کما ربیاني صغیرا څنګه چې دې دواړو زما تربیت کړې چې زه ورکړم اوس دې خو الله وایي چې رب العالمین زما دلته موږ رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا اصل رب خو الله دی لیکن تربیت هغه کوي خو دې کې زموږ دا مور پلار استادان دا په دې کې حصه اخلي او د دې تربیت کوي نو موږ ته چې تعلیم ادارې ته یو بچی حواله شي د هغه په تعلیم او تربیت کې د استادان حصه اخلي تعلیم خو تاسو نه ټول دنیا کې او تربیت چې کوم دی هغه ځای نشته تربیت چې کوم دی دې سره د انسان کې سړیتوب راځي انسانیت راځي دا مارتانبي رحمت الله علیه چې دته خانقاه و د باید سړیتوب ښیم وظیفې خو ټول ورکړي وظیفې خو ټول کوي خو عزت انسانیت ښیم شیخ الهند صاحب وایي چې کوم داسې ګډوډ والا کس وایي کو تھانه بند دی چې دته لیکچر وکړي دته تربیت وشي دا تربیت یو زمانه ده د وړوکوالي بلکې دا ډېر ذات یو د موضوع دی چې تربیت موږ دا خیر چې 5 سال نه پسې نه تربیت د لومړۍ ورځې دی د ماشوم مخکې چې کوم حرکات سکانات دي تاسو ته یو بل مثال درکړم د مونځ چې فرض کېږي دا د 14-15 سالو د بلوغ نه پس فرض کېږي لیکن شرعي حکم دا دی موږ ته ویلي چې تاسو د 7 سال ماشوم جومات ته لېږئ
او چې د 10 سال چې موږ نه کړو نو بیا په نومبر کوي او په دغه باندې موږ فرض کیږي د 14 سال نه پس لیکن دلته ورته او کال کې مخکې ټریننګ او پریکټیس شروع شي فیاضاباد کې زه ګورم د 3-4 سال معصوم ساړه کې نن سبا خو ډېر وختي وي پلار مور نوکر ودرولي او بیا بس کې کینې سکولونه لري په ګڼو ګڼو ته کې راځوي اوس که به فرض موږ داسې نه کوو چې په ځپه دې ماشومان باندې رحم وکړو یو تقریر وکړم یا تحریر وکړم چې دا ماشومان سره ظلم دی زکام دی شي نمونیا دی شي او دا ظلم دی دومره وړوکي ماشوم ساړه دی نو ټول خلک به مخنیخ نه کړي حکومت به هم خلاف شي خلک به خلاف شي مور پلار به خلاف شي دې تعلیم خلاف دی موږ د تعلیم خلاف نه یو خو موږ دا وایو چې د 3-4-5 سال بچي ته دومره خیال ساتي ساړه کې او فیس هم ورکړي او بیا لږې لرې او چې د اوبو کال یې ته دې جومات ته نه راولې موږ دا وایو که دغه ضروري دی نو دا د هغې نه زیات ضروري دی دې جومات ته راولې چې دې عادت شي کنې ما ولیدل ټوله شپه راکار لیکي د نیټ سره تربیت نه دی شي او زه د سره معلوموم چې هوم ډیلیوري والا ټوله شپه ګرځي صاحب بانګونه ما پورې باندې کړي چې کور مخې ته یو شي وړي هغه بیخ ناست دی ټوله شپه ما هوم ډیلیوري ودرولو ما ورته یاره موږ یو خبر اورېدلې وه چې یو سویا و پویا چې اوده پاتې شو بس ختم شو هېڅ هم پکې نشته خو دا خبره ما ته ټیک نه ښکاري نو اوس خبره بدله شوه ما ورته جو جاګه و پویا چې ویښ پاتې شو نو دی نه و ولې د خوب په ټایم کې دي اوده وي او ویښ وي او د ویښې په ټایم کې دې څه وي نو دې به ښه بیا به دې د مور پلار څه پکارېږي د ملت به څه پکارېږي ما ځان ته چشمدید کیسې کوم سکواډرنر مړ شو او اطلاع راغله موږ ته چې دې صفا کول دي نو ما ورسره جومات خالي ونیو بچي یې وو چاته چې د تعلیم ورکړو خرچې پې کړې بیا په سبا لامبور نه بیا نه خالي ولېږلو ما سوچ کولو چې د ده تعلیم ورکړی دی خرچې پې کړي دي دا بچي د مور پلار په کار نه شو چې د مور پلار په کار نه شو دې به د ملک او د ملت څه پکارېږي ما ته وایي زه تاسو په ایمان وایي چې یو سړی د پلار خدمت نه کوي په مال باندې او دې راشي یو زه د ملک او د قوم خیرخواه یم زما خو سمجھ کې نه راځي او موږ هم نه کوي او د عقیدې پته نه لګي دا ډېر اوږدې کیسې دي خو دا تاسو ته وایم چې خپل بچي داسې خلکو ته لاس کې ورکړي چې هغه یې ورته تعلیم هم ورکړي ښه او دیني تربیت یې ښوکړي او داسې ادارې اوس ډېرې جوړې شوې خپل بچي مه ضایع کړي موږ ته خلک راځي جاړي پکارېږي نه یو کس وی ډاکټر وی چې زه یو کس چې ما ته بار نه فون کړي ما له پلار خیال وساته زه پوه شم چې هغه خبره دې بار او یو هغه چې غریب سړي پلار سره راغلی چې زه پلار ته داسې کناره منډه ډاکټر صاحب خیال کوه نو چې د مور پلار او د ملت په تاسې چې پکار شي دا به هله پکارېږي چې دې ته مونږ تربیت ورکړو دې ته مونږ عقیده اخلاق روان هر څه ورکړو په دې یو میجرو زوی دا بار ولېږلو ماسټر ډګرۍ کې انجینرینګ 12 ډګري وکړه هلته چېرته په تبلیغیانو پېښ شو نو هغې کې نور هم تبدیلۍ پکې راغلې مونځ او دس او ګیره او هر څه پکې سړیتوب ډېر خبرې پکې راغلې واپس راغلو د پلار ورته مخې ته ورغلو کراچۍ کې چل دی ګوري دا زموږ ټولو خلکو ذهن دی چې بار نه څوک راشي ډګرۍ ته تللی دی زموږ ذهن کې راشي دا به سور سپین او کلین شو به یو پتلون بیا چولي و زموږ ذهن ته دا راشي ځکه مونږ ذهن داسې جوړ شي اوس دوی داسې ګرځي راګرځي کس خو نشته یو کس دې راغلو پارکینګ باندې ګیرم د بریفکیس وي السلام علیکم یو ته ښکته پورته ګوري چې دا خو زما غږ بس او دې کنه تا شروع شو ته ما دې ته لیکلي نو غرب ګروبې شروع چې دې هنر خراب شو ما خو ډګرۍ پسې لیکلو ده نو خبر شي چې دا خپل ووایي نو هغه بریفکیس کړو په ډګرۍ ورته وخوړله هاي فسټ کلاس ډګري ده
دا مې څه کړي دې ته دې لېږلم ما ته چې ګورې دا ما تا ته نه وي دا ما ځان ته ګرځي چې ستا څه کار دی پلار سمه کې نه راغله دته نوکري یې راغله پلار فعالې جواب نور بچي به ته سهار لاړ په مخه او ده به د پلار مکمل خدمت وکړه ناست به ول نو بیا ته پلار دعا کوله دعا ته ما ته دعا مه کوه په ما چې چا محنت کړی دی او زه دې قابل شم نن زه ستا خدمت کوم هغې ته دعا کوم چې ستاسو دا بچي کله ستاسو په کار شي دې ادارو نه کله د مور او پلار په کار شي ستاسو د ملک او ملت په کار شي د ټول د زړه ورته دعا کوي کنې دا موږ نه پرېږدي کېږي او بله یو کس راغو چې وظیفه وښایه چې نه ده او قادیاني سره چې زه به واده کوم نه مني نه مني مې هغه ورته ووایه چې अब वादे नहीं वबल से वही तो नहीं ډېر مثالونه د دې غلط تربیت او غلط ماحول نو موږ وایو چې تعلیمي ادارو کې ماحول ښه شي صفا شي سودره شي دیني شي ذهن صفا وي چې موږ ته بهر معاشرې ته داسې کس راشي د ملک او ملت یو بهترین فرد دی پکې دومره صلاحیت دی چې زموږ هر ځای کې خدمت کولی شي بس دغه زموږ مقصد دی او د خیرخواهۍ په بنیاد باندې چې دا دین ټول د خیرخواهۍ نوم دی چې دې نه روزي چې د ملک او ملت د خدمت جذبه وي د ګېډې او د بنګلې او د موټر دا جذبې نه دي دا به خپله راځي دا چېرته ځي نه دا به ورسره خپله راځي خو چې د دې نیت هم صحیح وي او د دې تربیت هم صحیح وشي پاتې چې بار ملکونه هغوی یو لین او نظم کې روان دي چې یو سړی غلط هم شي او نظم هم نه وي بیا خو ختم به شي باقي هغوی چې څه کوي ګندونه مندونه هغه کیسې د کوره نه دي او الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د دې نقل نه وکړو د هغوی په سیاست کې نقل دی په معیشت کې نقل دی په تعلیم کې نقل دی بلې زموږ خپل څه نشته ما کتاب لیکلی اسلام نه تعلیم قرآن حدیث هر څه پکې شته طب باندې به وکتو ولیکو هر څه هر طبقې ته رهنمایي شته په قرآن حدیث کې تاسو ټول خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو وګورئ تاسو زه د ادارې تشریف نه کوم ادارې ترغیب نه درکوم زه تاسو ته صرف دا ویل غواړم چې د دې خپلو بچو باندې رحم وکړئ چې دا زموږ نه خراب نه شي چې تعلیم سره سره د دې دیني تربیت وشي هغې دپاره داسې په ځای چې کومې د ادارې کلاوې شوي دي خپل بچي م رالېږئ نورو ته هم دغه کوئ او هر بچی خپل بچی ګڼئ او دې ادارې والا ته یو خبره کوم اخر کې چې دا بچي تاسو سره امانت دی چې دا امانت ضایع نه شي نو ما په حیدرآباد کې دوست فاؤنډیشن ته لاړم هلته ما انډر 18 ماشومان ولیدل نشې والا انډر 18 نشې والا چرس پوډر شراب ما نه تپوس وکړم پیسې مې دا خو غلام و یا غلام هم کړی مې غلا کې خو جیل مې وي جیل مو بیا انډر 18 په جیل کې دي انډر 18 نشې دوست فاؤنډیشن سره دي نشه او انډر 18 کریمینل جرایم والا د جیل کې دي او یو هغه انډر 18 هغه دي چې هغه تعلیمي ادارو کې دي چې تربیت یې صحیح نه کوي او ټول خوشحال دي چې الحمدلله زما زوی انګریزي زده کوي په پیسو باندې ورته عقیده خرابوي او اخلاق خرابوي او دې مطمئنه موږ ته دا ښکاري چې دوست فاؤنډیشن انډر 18 تباه شو هلته چې انډر 18 چې دا تباه شو او دا خپل انډر 18 چې کوم غلطو لاسونو کې دا متخیل یا کامیاب شي د ټول نغټه تبعید راغله ټول نغټه تبعید راغله چې زموږ داسې نشون ته وکړو چې بس موږ مطمئن شو چې انشاءالله دې به ما ته واپس کوي د معاشرې بهترین خلق وي عقیده به هم صحیح اخلاق به هم صحیح اعمال به هم صحیح الله دې کړي چې موږ په دې معیار باندې پوره شو الله دې ادارې ته توفیق نصیبه کړي چې صحیح تعلیم او صحیح تربیت ورته ورکړي او نور چې کومې ادارې دي داسې او هغې ته الله توفیق ورکړي او والدینو ته الله توفیق ورکړي چې
چې خپل بچو داسې خپل فکر کوي او داسې ادارو ته رالیږي. واخر دعوانا